بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام او درد الالحاد درسونه روان دي. د مغربي فکر او فلسفي خلاصه بیانېږي. منګه د هیومنزم وضاحت کړو، د سیکولرزم وضاحت هم کړو. دریم نمبر پکې چې د هغه څه دی لیبرلیزم دی. د لیبرلیزم د پیدا کېدو څه وجوهات موږ پرون ذکر کړیو. اول چې دا طبقاتي تقسیم په یورپ کې دا ډېر د بغیر منصفانه انداز کې د دې وجې نه دا پیدا شو. دویم د جاگیردارانو او د تاجرانو منځ کې اختلاف پیدا شو، د هغې په وجه باندې دا پیدا شو. دریم نمبر چې د مذهبي طبقې خپلو کې اختلاف را پیدا شو. څلورم داسې و چې د مذهبي طبقې د علم سره دشمني وه. دغه شانته کې بیا په مغرب باندې د لیبرلیزم اثر دا وشو چې هلته څه شو، الحاد خور شو. بیا د منفي اثرات را رسېدل نو ټولې دنیا ته ورسېدل. مغرب ډېر هوښیار دی. مغرب چې څنګه د ساینسي ایجادات کوي د موږ ته را رسولي دي که نه، د خپلې فلسفې هم را نه ایستي. ټولو مسلمانانو ملکونو ته نه ایستي دي. مغربي دا څومره چې تاسو دلته څه افکار ښکاره کړي، دا څه دا ډېر منظم انداز کې خوره کړه. منظم انداز کې داسې خوره کړه لکه نه مولوي صاحبانو چې دی څه ورته وایي، دا دلته سودي نظام دی. څه شی دی دلته وروسته نن زموږ سبانې درس به موږ د کیپیټلیزم وایو. دا نظام ډېر خطرناک نظام دی. غریب ورځ په ورځ غریب کېږي، مالدار ورځ په ورځ. دې دپاره دوی څه وکړو، د دې ګن پټول دپاره انجوګانې راایستلې دي. هلکه وایي دلته انجیو دی، دلته دا انجیوګان الټه د دوی دپاره کار کوي. د اسلام دپاره دوی کار نه کوي، نه د مسلمانانو دپاره. نو دا یو منظم انداز کې دا خورېږي. نن به موږ وایو چې د لیبرلیزم منفي اثرات په هغوی معاشره کې څنګه، او د مسلمانانو په معاشره کې د لیبرلیزم اثرات تعلیم نظام ته زمونږ راورسول، د مسلمانانو اخلاقو باندې ډېر سخت اثرات وکړو. دغه شانته کې د تحریکي نسوا یا د فیمینزم دا تحریکونه دا د لیبرلیزم نه پیدا شو. د چا په معاشره کې؟ د مسلمانانو معاشره کې. مسلمانانو زما په خبرو پوهیږئ که نه پوهیږئ؟ عبارت شروع کوم مولوي صاحب، لکه تازه اوبه یو ګیلاس راوړئ. یقینا معاشره باندې د لیبرلیزم اثرات څنګه دي. د لیبرلیزم نه مغربي معاشره متاثره شوې، په خصوصي طور اسلامي معاشره هم خپل هدف ګرځولې. شاباسي د دې اهداف په ذریعه ذهني تهذیبي اخلاقي تبدیلیو سلسله شروع کړې ده. په مسلم معاشره باندې لیبرلیزم په مختلفو طریقو سره اثرات یا مولوي صاحبانو د زمونږ ذهني تهذیبي اخلاقي دا تبدیلی شروع کړې ده. دا به تاسو واورئ و اسلام دا زنانه راوځي و یاره موږ ازادي غواړو. څه شي ازادي غواړي؟ جی راکړه ته به وایي ازادي راکړئ، نو موږ د څه شي ازادي غواړئ؟ دا خو یخې دي مړه تازه اوبه راوړه. مولوي صاحبانو تاسو به ورته وایئ چې یاره ازادي ده، موږ له ازادي پکار ده. څه شی؟ ښځو ته مساوات پکار دی. نو ښځې ته چې د مساوات ورکړو، ښځې سره خو د ظلم وکړو. موږ مساوات په څه کې غواړئ؟ په دین کې غواړئ که په دنیا کې غواړئ؟ نه په دین کې مساوات کولی شي او نه په دنیا کې. نن سبا ساینس هم دا ثابته کړې چې د زنانه وجود کمزوری دی. د هغه د زړه سایز هم وړوکی دی، دماغ هم واړه دی. دی به دا تاسو باندې اعتراض هم کوي که نه. دا د فیمینزم د فلسفې او د لیبرلیزم په وضاحت کوي. اسلام ښځې ته ناقص العقل ویلی دی. څه شی؟ ناقصات الدین. وایي ګوره موږ له حق نه دی را کړی، ازادي نه دی را کړې. دې خوا متوجه شي مولوي صاحبانو خپل سبق ته. موږ ورته وایو د ناقصات الدین نه څه مراد دی؟ دا د پښتو او د اردو ناقص خو مراد نه چې دی ناقص معنا د څه شي خراب نه، کمیت کم دی، تعداد کم دی. د دوو ښځو ګواهي د یو سړي برابر ده، یعنی کم دی، تعداد کم دی. دا عقل او نن ساینس هم ثابته کړې ده. تاسو سل خراب سیزونه، سل ناقص سیزونه د یو کامل برابر کېدی شي؟ نشي برابر کېدی. که چېرته ناقص نه څه مراد وي، نو دا د دې فلسفې په بنیاد اعتراض کوي. خو که چېرته ته دا فلسفه دې نه ویلی، نو ته به د دې ناقص څه جواب کوې؟ ته به ورته خاندې. ولې حدیث کې ول ناقصات الدین او ناقصات عقل ورته ویل شي. ناقصات الدین خو ته پته ده چې څه مراد دی. مونځ په میاشت کې په داسې ورځې راځي چې مونځ پوره نشي کولی. روژې ځه خو بیا قضا راګرځئ. نو د ناقصات العقل عقل هم خراب دی. ته به ورته وایې چې ناقص نه مراد کموالی د عقل دی، کمیت مراد دی، کیفیت نه دی مراده. نو دا به ته د دې فلسفې نه خبرې، نو ته به بیا داسې اعتراضات او جوابات کولی شي. نو دوی زمونږ هر قسمه په موږ باندې څه کړي مولوي صاحبانو، هغوی په موږ باندې څه ورته وایي زمونږ په دې معاشره باندې اثرات کړي دي. نو اول چې دې کې د روشن خیالۍ د اثر په مسلمانانو کې دوی قایم کړلو. دا عبارت یو
تحریک آزادی نسوا یا فیمینزم روشنخیالي په مسلم معاشره کې خپل اثر رسوخ قائم کولو لپاره په خاص آدابو سره تحریک آزادی نسوا تحریک شروع کړی دی کوم چې د مغرب نه اوچت شوي دي او د دې خوشنما نعره په مسلم معاشره کې اوریدل کېږي په مغربي معاشره کې چې د ښځې سره کوم نفرت انګیز سلوک کولی شي نو د هغې رد عمل کې آزادي نسوا تحریک شروع شوی دی په یورپ کې آزادي نسوا تحریک باقاعده طور آغاز انقلاب فرانس نه وروسته وشو د فرانس انقلابي مفکرینو په نسبت مساوات د مرد و زن کوم تصور نو مولوی صاحبانو دا د دې مولوی صاحبانو د دې لیبرالزم د فلسفې په بنیاد باندې دا تحریکونه شروع شلو په کال 1940 عیسوي کې د فرانس په ګندرو په خپل تقریر کې مطالبه وکړه چې د ښار د خلکو په حقوق کې ښځې هم شامل کړي د دې په نتیجه کې یې هغه باندې د باغي فتوا ولګول او هغه پانسی کو ګوره ښځې له دونه حق نه ورکوي یورپ څه کوو ښځې له دونه حق نه ورکوي د انسانیت حق ورته نه ورکوي دا شیطان دی دا خپل خواهش پوره کولو دپاره یې وله ګرځولې وه نه اسلام د خیر القرون د زمانې نه د تعلیم تربیت دا څه کړی دی نبي علیه السلام څه فرمایي وایي هغه انسان به ما سره جنت کې داسې وي لکه دا دوه ګوتې مبارکې چې څوک څه وي چې د هغه اولاد وي لوریانې وي او د تعلیم وکړي تربیت یې وکړي او د هغه واده وکړي تعلیم او تربیت دا د اسلام په هغه وخت نه موږ الحمدلله زمونږ وګوره که نه عایشه رضی الله عنها ام المؤمنین څونه حدیث روایت دي دا الحمدلله موږ له د نبی علیه السلام د کور نه ثابته ده چې الحمدلله زمونږ صحابه کرام غټ صحابه کرام به چې کله په مسلو کې اختلاف به راغی چاله به رجوع کوله ام المؤمنین ته به رجوع کوله دا خو د اسلام حسن دی چې موږ څوک موږ بچی تعلیم یافته وي که هغه هلکان وي که هغه جنکۍ وي خو دا نه ده چې د تعلیم په اړه کې ته راشي ته دلته د بیا د مخلوط تعلیم کوي دا مخلوط تعلیم د لیبرالزم د وجې نه کېږي اوس یې ویو دوی څه وکړي رښتیا مړه چې هلک او جنۍ په یو کلاس کې ناست دوی به سبق ډېر کوي که دوی به یارانې ډېرې کوي دوی به ټوله یارانه وي او نن سبا دا وګورئ دا کالجونو کې دا هغه د باولپور دی کوم ځای کې هغه د کالج هغه یو قصې راووتلې ویډیوګانې راووتلې نو اسلام تعلیم حق ورکړی دی خو هغې دپاره خپل حدود خپل دغه زمونږ ګوره بعضې اکابرین د تبلیغي جماعت په دې د مستوراتو باندې اعتراض کوي هغې په ښه ځوان باندې کوي چې بای تاسو دې دپاره یو حدود قایم کوي په دې مدارسو د بناتو باندې هم بعضې زمونږ به اوسه پورې به په مشرانو اعتراضات کول چې بای خو علماء کرام الحمدلله د منګه که مدارس دي او که زمونږ د تبلیغي جماعت دی نو الحمدلله په مکمل پوره پرده کې منګه څه کوو تبلیغ هم کوو منګه د مستوراتو او منګه د مولوي صاحبانو د بناتو زمونږ د مدرسې هم دغه دي دا مولوي صاحب ماله خان دي څنګه چل دی ښه نه دي خندلي ښځه ویوه مخکې زه عبارت کوم تحریک آزادۍ نسوا چې څنګه د مغربي ښځو استحصال وکړو موجوده زمانه متوجه شي ډېر هم درس دی ګوره یو سازش لاندې د ښځو دپاره یو داسې جال خور کړی په کوم کې چې په اسلامي احکاماتو باندې د ښځو شکوک پیدا کول یې مقصد دی کومې ښځې چې د دې فتنې نه متاثره شوي هغوی وایي چې اسلام د سړو مذهب دی د ښځو دپاره په اسلام کې هیڅ نشته په موجوده وخت کې نام نهاد تحریک په وجه په مسلم معاشره کې فواحش ډېر په تیزۍ سره په خورېدو دي د آزادانه اختلاط مرد و زن په نتیجه کې هر ورځ نقصانات په نظر راځي د دې نه علاوه د فیشن فرستۍ سیلاب هم دا د چا په معاشره کې دا زما او ستا معاشره کې د مسلمانانو سیکولر نظام تعلیم د آزاد خیالۍ په تحریک سره چې د څنګه د اسلام په نورو شعبو باندې اثرات کړي دي همداسې د مسلمانانو نظام تعلیم یې هم د خپل هدف ګرځولی دی او د مسلمانانو نظام تعلیم یې خاص هدف ځکه ګرځولی دی چې یو داسې نسل تیار کړی شي چې د خپل مخصوص نظریه د حیات نه لا علم وي دلته صبر وکړه اے مولوي صاحبانو دوی چې موږ له دا کم د لاډ میکال تعلیم ګرځولی دی موږ دپاره دی نه کړی چې په دې باندې موږ ترقي وکړو هغه اکبر الہآبادي یو شعر ویلی و یو قتل میں بچوں کی وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نسوجی دا کالج او دا یونیورسيټي چې ما ته د پاره استعداد لري نه زما بچي خپل تهذیب زده کی ته ورشه اول چې لاړ شي اول به استاد اعتراض کوي اول ورشه په دې کالجونو کې هم دې یونیورسيټانو کې ته چې ورننه وځو زمونږ علماء کرام ورشنو زمونږ په کې زړه تنګيږي ولی زمونږ د مدرسې دا ماحول لیکنه استاد ناس وی شاګرد کې جرأت نه وي چې خبرو کې موږ په خپل باندې د خپل استادانو په مخ کې خبرې نشو کولای ورخطا کیږو دا د دې ماحول برکت دی همدا ماحول لاړ شه کالج کې چینج کته لاړ شه مولوي صاحب ته ګوره چې ستاسو نه بې عزتي کېږي نو دوی داسې یو نسل تیاروي چې دا د خپل نظریې د حیات نه لا علم وي مولوي صاحبانو د داسې مادي تعلیم انتظام یې ورته کړی دی چې صرف د دنیا د مادي ترقۍ خوبونه ویني لیکن د خپلو اخلاقو او نظریاتو نه بالکل خبر نه وي نو زمونږ په معاشره کې مروجه نظام تعلیم د دې دپاره نه دی قایم شوی په کوم سره چې د مسلمانانو تهذیب
راجوندې شي مولوي صاحبانو بلکې داسې تعلیم مروج کړی دی په کوم سره چې داسې خلک تیار کړي شي چې د دین نه بیزاره وي او اکثر دا پروفیسران دا دغه چې کوم هغه پروفیسران چې د دین سره تعلق وي د دینی کورنۍ سره تعلق وي هغوی پکې بیا ډېر ښه خلک وي خو چې کوم پکې مولوي صاحبانو د دین نه بیزاره وي او خبر نه وي نو هغوی بیا څه کوي نو دوی صرف دنیاوي د ترقۍ خوبونه ویني داسې همداسې لیبرلیزم او سیکولریزم زموږ د تعلیم بنیادونه وستري دي نو مولوي صاحبانو په دې کالج او یونیورسيټي کې ستاسو د علماء کرام موجود کېدل څه شي دي 100% درله ضروری دی چې ته که څه ناسمې د بچو خپل د خپل نوي نسل خو ته څه ناسې او تربیت وکړي که نه چې یو مسلمان خو پاتې شي که نه چې کلمه خو ووایي که نه چې او الله باندې خو ایمان ولري که نه نور خو ورته تعلیم سیټ اپ ټول ګډوډ دی ولې ګډوډ دی چې هغوی در باندې نافظ دي زور هم نه رسېږي موږ خو درته بل وزم په دې وضاحت کړی دویم نمبر د مسلمانانو په معاشره او اخلاقو باندې هم د لیبرلیزم اثرات شوي دي مسلم معاشره سیکولر او لیبرل جوړولو دپاره د داسې اقدار او روایت او حوصله افزایي په سرکاري سطح باندې جاري ده د هغې په نتیجه کې په حاشیه عامه شوه دا یو لمحیه فکریه ده د روشنخیالۍ د فلسفه ذرایع ابلاغ ریډیو ټي وي اخبارات جریدې او د فلمونو په ذریعه دا ډېر په منصوبه بندۍ سره شاباس او اسلامي اقدار ختمولو کوشش کوي د مسلمانانو دینی اقدار او عقایدو په باره کې د بنیاد پرستۍ الزامونه لګوي نوی نسل د خپلو مشرانو نه بدځن کولو کوشش کوي مولوي صاحبانو د مسلمانانو زمونږ په معاشره کې د لیبرلیزم دا خطرناک اثراتو شو دوی څه کوي دوی سرکاري سطح باندې لیبرلیزم خوري دا بې حیایي دوی خوري دوی ته څه کوي دا ولې خوري بې حیایي موږ یې قرضداري کړي د IMF نه وروسته به درس کې تاسو د خپل هر څه به درله صفا شي دی چې کله تا ته IMF قرض درکوي تا ته به قرض به څنګه خلاصې قرض خو در کوم خو قرض به پاتې وي سود به څنګه راکې 5% 6% نو دوی ته اول له چل ښیي وایي ته به پټرول 1000 روپۍ لیټر کې څه به کې بجلی به 15000 روپۍ یونټ کې په دې چل به عوام څه کې عوامو نه به سرمنې وباسي په دې طریقې نو دوی چې کله ټکسونه ولګوي در باندې وایي ډېره سخته فیصله به کوو سخته فیصله زما او ستا دپاره ده سخته فیصله حکمران دپاره نشته دی سخته فیصله د DCAC دپاره نشته دی سخته فیصله د دې کمشنر د پاسه نشته دی سخته فیصله عوام غریب دپاره ده هغه پیسې چې بیا دوی ټکس هم ولګوي راجمع کړي بیا هم خپلو کې دا وخوري اوس هغه دا ورته وایي کال پوره شي وایي سود پیسې راولېږه دونه اربه روپۍ دا به وروسته درس کې تاسو ته پته ولګي دوی سره هغه پیسې نه وایي اوس ښځه وایي دې کې 50% سود معاف کوو قرض اصل پروت دی سود 50% معاف کوو دونه د فحاشۍ اړې جوړې کړه دونه دا د یاره منډۍ جوړې کوو دا جوړې کوو دا د دې په بنیاد باندې دا حکومت نه ختموي که چېرته دا په خپل آزاد شو خپلې فیصلې دې مسلمانانو شروع کړي والله که دلته درنه یو هم پاتې شي موږ یې داسې تړلي یو مولوي صاحبانو د دې لیبرلیزم نه وروسته دغه د IMF دا د امریکا دا سازشونه موجود دي مسلمانان په خپو درولو ته نه پرېږدي زما او ستا وس نه کېږي نو د دې په بنیاد باندې مولوي صاحبانو زموږ معاشره څه کړله تباه او برباد یې کړله سریعام آیس خرڅېږي سریعام څه کارونه نه کېږي موږ څه کولی شو زموږ دا وس دی چې موږ ورته وایو چې مسلمانانو کامیابی په دین د اسلام کې ده قرآن نافذ کې د قرآن حاکمیت راولې ته وګوره چې پرېږده چې ستا ته ترقي راځي په تا کې که نه راځي الله دې هغه وخت راولي دریم نمبر چې دی دا کیپیټلیزم دی دا د هیومنزم معاشي نظام بانو چې سرمایه‌دارانه نظام او کیپیټلیزم د ده نقصانات څه شي دي او دې په معاشره باندې څونه منفي اثرات کړي دي نو دوستانو دا درسونه مخکې شیر کوئ دا ډېر ضروري معلوماتي درسونه دي الحمدلله زمونږ درسونه چې دي دا د فرقواریت نه پاک دي واحد د اسلام د دفاع په بنیاد باندې دی او د اسلام د حقانیت په بنیاد دی او د مغربي فکر او فلسفې نه ځان خبر کو لکه مستشرقینو د اسلام نه ځان خبر کو بې ځایه اعتراضات په موږ باندې کوي نو الحمدلله موږ د هغوی د باطل دین نه ځان خبر کړی دی او په هغوی باندې موږ څه کوو اعتراضات کوو خپل مسلمانان د دې مغربي فکر فلسفې نه خبرو چې د دوی د ایمان او د عقیدې حفاظت وشي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین